شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. مینوالو د مالکند ضلع تحصیل بړخیلي یونین کونسل ډیری جولګرام مینوالو په قدرتي ښکلا د علاقه یادیږي. یو شمېر آبادي هم لري. مینوالو دلته به د پروګرام په وړاندې برخه کې مونږ ځو د دې ځي RHC اسپتال ته. هلته به د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو او د اسپتال چې کوم چارواکي دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو. مینوالو دا رنګ د پروګرام په دویمه برخه کې به مونږ ځو د دې ځي ګورنمنټ ګرلز کم ډګري کالج چې دی هغې ته به ځو. هلته کې به د کالج د چارواکو سره او کم ځایي خلک دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو. مینوالو دا رنګ د پروګرام په دریمه برخه کې به مونږ ځو د دې ځي هغې جنازګاه ته او کم لوبي میدان دی ماشومان پکې کرکټ فوټبال هاکي وغیره کوي. هلته به د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی او د هغوی ماشومان د کومو مشکلاتو نه تېرېږي. مینوال دا رنګ د پروګرام په څلورمه او آخري برخه کې به مونږ ځو د دې ځي هغه ښایسته او ګلورینې سیمې ته کومې ته چې ترۍ ویلې کېږي. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو. مونږ سره اوسئ. جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د جولګرام کلي په هغې بدقسمته اسپتال کې کوم چې د ډېرې مودې راسي وران ویجاړ پروت دی. زه به تاسو ته دا خبره هم وکړم د دې ځای کوم خلک چې دي هغوی په حکمرانۍ کې پاتې کېږي او اوس هم د ملکند او د دې علاقې مشري کوي. خو د بده مرغه د دې ځای خلک چې دي هغه د صحت سهولیاتو نه محرومه دي. د علاج معالجې لپاره بړخیلي او لرې پرتو علاقو ته په تګ باندې مجبوره شي. مینوالو دلته به د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو د هغوی ستونزې به معلوموو. پروګرام مخ په وړاندې بیایو. مونږ سره اوسئ. دو هزار تیره کې زموږ د RHC جولګرام هسپتال چې دی نو دا کیټګري ډي شوی و. د دې PC1 د دې نقشې د دې هر څه تیار شوي وو. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د PTI ګورنمنټ پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی و نو هغه دا هسپتال ویوړو نوښار ته. بیا چې کله عمران خان تاڼې ته رالی دلته جلسه وه ما هغې کې منډې تړلې ووالې او په TV باندې راله مختلف دغه باندې نو عمران خان په تاڼه کې بیا په سټیج اعلان وکړو چې یاره د جولګرام RHC هسپتال چې دی د دې منظوري ما بیا ورکړو دا به بیا کیټګري ډي کېږي. 2015 کې چې هغه منظوري وشوه هغه شهرام خان منسټر و هغه ثوابۍ ته بدقسمتۍ نه ویوړو. نو زه د خپل منسټر صاحب نه تپوس کوم چې دی تقریبا 10 کاله دی په اقتدار کې پاتې شو. 2005 کې دی نایب ناظم اعلی و شکیل احمد خان. په 2013 کې دی د پاپولیشن منسټر و. اوس په 2018 کې دی د وزیر مال دی. نو کم از کم د دې هسپتال د حالت تاسو ولید چې یاره دی د خپل قوم د دې کلي د هسپتال تپوس ولې نشي کولی. دلته د ډاکټرانو 4 بنګلې دي 12 کوارټرې دي هغه راغورځېږي هغه ساسي هغه ختمې شوې که دا ټول بیلډینګ تاسو وکتو د دې حالات هم وکتو هغه ټول خراب دی. نو زما د صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده چې 2 بیرې زموږ د هسپتال تاسو نور زګونو ته ویوړو. نو ولې دا ډیري جولګرام ملکند خلک چې دی نو دا د پاکستان خلک نه دي د دوی په دې خزانه کې په دې کې حق نشته. نو زه پر زور مطالبه د خیبر نیوز د TV د طرفه کوم د محمود خان نه او د شکیل احمد خان نه چې هغه وزیر مال دی چې د خپل حق او د خپل هسپتال تپوس وکړه او د خپل علاقې تپوس وکړه. دلته چې زموږ مریض نو هغه دلته لکه دغه نشي کولی علاج ځکه چې څوک داسې خاصي نه نو هغه لاړ شي بټخیلي ته. نو که پرس که دلته موږ ته لکه سهولیت راشي نو دا به ډېره ښه خبره لکه زموږ به په دې کور کلي باندې هغه علاج کېږي موږ به د بټخیلي د تګ نه خلاص شو. دویمه خبر دا چې دلته لکه د ډاکټرانو موږ ته داسې شارټیج غوندې دی او دلته زموږ لکه د کلاس 4 چې دی هغه هم صحیح ډیوټي نه کوي. دا یو کس چې دی نو په هغه باندې زما په خیال چې شکیل ولاړ دی د 100 کالو نه مخکې مې 15 کاله تېر شوي دي اوس بیا د حکومت روان دی. نو د هغه په ځای دغه پلار ناست دی دغه ډیوټي کوي هغه ځان له بله دویمه نوکري نیولې ده. نو مهرباني دې وشي په دې هم لږ اکشن وشي که نه. تاسو خو هسې مو چې موږ تبدیلي راولو نو چې تبدیلي راولې په کار دا ستا د کور نه زما په خیال 9 کیلومتره کې د هسپتال دی. نو راشه دا وګوره چې ما دا خبرې غلطي وکړه او که ټیک مې وکړئ نو موږ ته دې مهرباني وشي لکه دا زموږ ضرورتونه دي او دا دې پوره شي. دلته خو چې ډاکټر څه ولیکي وایي ورشه د سټور نه راواله
نو په سټور کې یو ډایپلوس تن ورکوي او هغه چې بیا راوړي نو بس بیا سیرنج دی نو په سیرنج پسې به بهر لاړ شي نو هېڅ پکې هم نشته سهولت خو دغه ډاکټران پکې دي د غاښونو ډاکټر پکې نشته او مطلب دا چې داسې خاص د بټخیلي د ایمرجنسي په شان د هسپتال په شان سهولت پکې نشته نو موږ دا غواړو چې یاره دا غټه علاقه ده ډېری جولګرام چې خامخا دا خلک د دې نه ځي بټخیلي ته نو کم از کم چې دا خلک هلته نه ځي او دغه تکلیف د هغوی نه ختم شي او دلته دا شی میلاویږي نو مطلب دا دی چې موږ ته په دغې سهولت راشي دلته خو موږ جي ډاکټران یو راسه میل ډاکټر دی او یو ځای ما دوه میل ډاکټران یو ډبلیو ام او ده ام ان سی ایچ والا دي درې ډاکټران یې موږ جي دلته خو موږ جي لیبارټري هم شته ایکس رې هم شته او میډیسن د فرسټ ایډ کوم چې د ار ایچ سي دغه دي پرایمري هیلث کیر والا دي هغه فیسیلیټیز موږ خلکو ته ورکوو دي نو دوايانې خو دغه مسله خو په ټول ډسټرکټ او بلکې په ټول صوبه کې چې کومې دوايانې بس ډي ایچ او افیس ته راشي هغه خو موږ ته ښه برابر راځي موږ خلکو تقسیموو دوايانې خو چې کمېږي هغه له ورکوو دي جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د جولګرام کلي په ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج کې مینوالو دلته کې ماشومانو ته ډېر مشکلات رامخې ته شوي دي داسې خبرې مخې ته راځي چې دلته کې استادان یې نشته دي د هغې له وجې د ماشومانو په پړای باندې ډېر بد او منفي اثرات پرېوځي مینوالو دلته به مونږ د سکول د کومه پرنسپله د هغې سره خبرې اترې کوو د هغې سره به د کلي د خلکو سره هم خبرې اترې کوو او د ماشومانو هغه ستونزې به معلوموو مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو مونږ سره اوسئ دلته جی مسله دا ده چې یو خو د فزیکس او د انګلیش ټیچران نشته دی بل د دې سره هاسټل نشته دی دویمه خبر دلته موږ څلور سیکورټي ګارډ دې کالج والا اخیستي یو دوی د 11 میاشتو موږ له تنخوا راکوي د 1 میاشتې تنخوا بیا نه راکوي وجه دا ده چې دوی نه ورکوي بس نو په چوټۍ کې څلور کسانو دوی یو په چوټۍ کړو یو میاشت دوی اوس په چوټۍ کړي یو میاشت دا غواړم یو چې دا نوکري زنګ پخه کړي د سیکورټي ګارډ ده ځکه ډیوټي له دوی سره کوو تنخوا حکومت راکوي کالج والا اخیستی یو چې زنګ دا فورس ریګولر کی د غیر پرده غوښتنه کوو چې دلته څونه سټاپ دی د دې څونه ویکنسۍ دي په کار چې جلد پوره کړي دلته جنکو ته هم مسله ده ټول کالج سټاپ ته مسله ده یو کلاس چلیږي بل نه چلیږي دلته کې زموږ سره په دې کالج باندې مته د فزیکس او د انګلیش دا لیکچران چې کوم دي د کمې دي نو هغه د خپل ضرورت لپاره مطلب یو میل کس چې کوم دی هغه په 28,000 روپۍ د کالج د پړنه لګولې دی او هغه د جنکو ته سبق وایي نو دا زموږ لپاره لکه خبره نه نو زه د وزیر تعلیم صاحب نه او د سی ایم نه او د موجوده ام پی چې کوم دی شکیل خان ریونی منسټر چې کوم دی اته دا مطالبه کوم چې هغه مهرباني وکړي پوری تور لدې سهال روباسي دا زموږ لپاره مطلب چې لکه د اعزاز خبره وي دا زموږ مطالبه هم ده چې رقم از کم د دې کار سره چې کوم د هاسټل بندوبست مو کړی شي د باټلي مو کړی شي چې د ایجوکیشن کم رول ریګولیشن چې مله په خط صحیح طریقه باندې مطلب وشي کنه او مطلب لکه دا زموږ مطالبه ده پرزور مطالبه ده کنه خو چون کې دا په ایمرجنسي په صورت کې په بای الیکشن کې مطلب د کالج منځوري شو نو زموږ سره ایریا نشته نو زه د حکومت نه د لپاره مطالبه کوم چې د لپاره ایمرجنسي باندې مطلب په مختص کې مطلب د لپاره کالج بندوبست او د لیبارټري بندوبست کیږي زمون کالج د دینه بس تلې دی نو زما د ایمنیم پین دا مطالبه ده چې موږ د بس غم وکړي لکه دا بس واپس راولي بل د دې سره هاسټل ایسوم لکه خواته نشته دی موجود وسر نه دی چې دا سہولت راشي چې مطلب د دې سره خو شاته ځمکې دي چې دا وسره واخلي چې لکه د هاسټل پروګرام هم دلته کوشي چې د خلکو ته لکه تکلیف نه وي دا بلډینګ چې کوم دی دا د هایر سیکنډري سکول بلډینګ خدای بیا کنورټ کړی دی په ډیګري کالج کې نو د وخت پورې چې کوم دی نو د دې چې کومې پرابلمز دي نو هغه خو به زه تاسو ته په تفصیل سره اوس وایم
د دې انفراسټرکچر چې کوم دی دا ډېر ډیفیشنسیز پکې دي، ډېرې کمې دي پکې. او اولنې کمی چې کم دی نو هغه به دا وایو چې موږ لپاره د لینډ ضرورت دی، د ایډیشنل لینډ ضرورت دی، د پلاټ ضرورت دی. او د دې سره چې کم دا ایڈجسنٹ پلاټس دي کو چیرې دا د دې کالج لپاره واغستی شي نو د ټولې کمی چې کمی دي او کم چې د تکالیف دي نو دا هر شی به چې په هغه کې کور بشي، په هغه کې به دا بالکل پوره بشي. زمونږ سره ایڈمنسټریشن بلاک نشته دی، زمونږ سره پراپر لایبرری نشته دی، زمونږ سره آی ټي بلاک چې دی نشته دی، زمونږ سره سټاف روم نشته دی. دغه شانتي زمونږ ته ضرورت دی د ګارډ روم ضرورت دی، زمونږ سره ګارډ روم نشته دی. دغسې د کالج پراپر اپروچ نشته دی، دې ته پراپر اپروچ نشته. نو د دې لینډ د اغستو په صورت کې به کم از کم یو پراپر لینډ لار چې کوم دا هغه به زموږ اپروچ چې دی هغه به زموږ مین روډ ته راشي. دا وخت خو زموږ سره چې کمې دی هغه په ټیچینګ سټاف کې نو هغه زموږ سره په فزکس کې دی چې موږ سره فزکس کې څوک نشته دی، دغه شانتي زموږ سره په انګلیش کې چې دی نو څوک سټاف نشته دی. نو دا دوه سبجیکټ چې کوم دی نو زموږ سفر کیږي، دلته کې دا ماشومان سفر کیږي. جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د ډیری جولګرام په هغې جنازګاه کې په کومې کې چې ماشومان لوبې هم کوي. مینوالو دلته کې د لوبو میدان نشته دی او په ټول یونین کونسل نه دلته کې لوبغاړي راځي، هغوی پکې لوبه کوي. کله چې باران وي دلته کې په باقاعده توګه ډنډان ولاړي، نه پکې جنازه کیدی شي او نه پکې ماشومان خپله لوبه کولی شي. مینوالو دلته به موږ د ځایي خلکو سره هم خبرې اترې کوو او هغې خلکو هغه ستونزې به معلومه کوو ته چې لا تر دې دمه د سویګي سهولت نه دی میلاو شوی. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې مونږ سره اوسئ. د دې جنازګاه شل کاله وشو چې دا وقف شوې ده صرف د جنازګاه دپاره، او په دې کې د اختر مونځ هم کېږي، لکه د اخترو مونځونه هم کېږي او جنازې پکې هم کېږي، خو په دې باندې چت نشته دی. نو د دغې چت د لاسه په مونږ باندې ډېر زیات مونږ ته تکلیف دی، ولې چې دلته باران یا د غرمو دغه اوړي هړي نو دلته جنازه نه کېږي. نو هغه جنازې خلک بیا په جوماتونو کې کوي او په جوماتونو کې وایي دا شی دی چې هلته څوک راځي نه، دلته خو دونه غټ غټ جوماتونه شته دی نه. نو مونږه دا خبرې څو ځله خپلو واکدارانو ته هم وکړې. شکیل صاحب دلته ایم پی ای دی، هغه سره هم مونږه دا خبره وکړه چې بی خیره دا خټ لږ وتوږی د مقبرې دا خټ دی بره مقبره ده، دا لږ وتوږی، خو مونږ ته یو 25 فوټ باندې چت واچوی دلته چې په هغې کې مونږه لکه جنازت پکې کېږي، د اختر مونځ پکې کېږي، باران بیا نه کېږي. نو دا خټ خو وکنستی شو، خلکو پکې ځان له جبونه ډک کړه، خو لکه هغه کار زمونږ ونه شو. دلته دا ستونزې دي، لکه ستونزې ډېرې دي دلته، دا کارونه پکې کېږي، دا لوبې پکې کېږي. حکومت خو کمزوری نه دی که نه، حکومت خزانې ډکې دي، را دي شي په بل ځای کې دی وله ګرون والي دی وړوله. کنه دا مقبره د زنګ مشترکه مقبره ده، دا دې لږه نور هم راوکني، د دوی کار به پکې هم کېږي، د جنازې او د عیدګاه دپاره به هم د دې کار کېږي. زمونږ چې کوم دی عیدګاه دا اصل کې عیدګاه او جنازګاه ده، چونکې زمونږ سره د ماشومانو د ګراوند هېڅ دغه نشته، مطلب دا دی د ګراوند د ماشومانو دپاره نشته. زموږ ټول ماشومان تاسو بینې دا ماشومان دلته په دې ګراوند کې چې کوم دی لوبه موبه کوي، موږ ته انتهایي تکلیف دی. په اوړي کې موږ ته تکلیف دی. اوس تقریبا چې یو میاشت مخکې دلته کې 2 جنازې شوي وي، زموږ یو جومات دی هغه هم په خپله باندې مطلب ټول 2 جنازې زموږ جومات کې ده. نو موږ د حکومت وخت نه چې کوم دی دا پر زور مطالبه کوو چې دلته کې موږ ته چې کوم دی چت ولګوي، ټپټایل ولګوي او زموږ دا چې کوم دی زموږ دغه ختم کړي،
څومره تکلیف چې دی زموږ د عوامو دا ختم کړي. تقریبا دې کلي 12,000 آبادي ده او په دې 12,000 آبادۍ کې زموږ د ماشومانو دپاره هېڅ ګراونډ نشته. نو زموږ د حکومت ته دا پرزور جنید اکبر صاحب ته، شکیل احمد خان ته زموږ دا مطالبه ده که د هغوی سره خپل فنډ کې پیسې نه وي، مطلب دا دی د وزیر اعلی صاحب نه وزیر اعظم ته مطلب زموږ دپاره درخواست وکړي د هغوی نه فنډ راوغواړي، مطلب دا چې د ماشومانو دپاره او ښکلی یو ګراونډ والي زموږ دپاره هم ښیي، آینده دپاره نسل دپاره هم ښیي. نو ښه عقل چې کوم دا په ښه وجود کې موږ د ګراونډ دغه خلاف نه یو، د ماشومانو د کلي خلاف نه په دې عیدګاه کې، چونکې دا هلکان چې دلته کوي دا ټول د مجبورۍ د وجې نه په دې عیدګاه کې کوي. زه دا د بوډا شوم خو زموږ سره په مخه دا وعدې کېږي په هر یو حکومت کې چې یاره تاسو له په دا ځل ګیس راولو، دا ځل به زه له ګیس راولو، خو هغه ګیس د نن تاریخه پورې چې زموږ مطلب چې بس اوس قبر کې موږ پېږي، خو موږ ته ګیس ونه لګېدو. زموږ په دې خزانه کې څه حق نشته. نو مهرباني دې وشي موږ له د دې ګیس زر تر زره پروګرام شروع شي. او دویمه خبره دا دي چې زما سره 80 کوره کلی دی، په دې 80 کوره کلي باندې چې زمونږ یو ټرانسفارمر دی او مونږ د خپل ایم پی ای صاحب ته ووایي چې یاره جي تاسو لکه دغه تاڼې جنید اکبر خان ته وینا کړې ده، هم مې د خپل ته او 4.5 کاله مې د ده په یو حجره کې په ده پسې پیزار وګرځوله د دې ټرانسفارمر دپاره چې مهرباني وکړه ما له دا ټرانسفارمر د دې 100 په ځای باندې 200 که ځکه چې روزانه نه نو په دویمه ورځ باندې 3 وانه لینکونه وي او موږ د بجلی نه دقسې محرومه پاتې یو. او بیا چې کله موږ لډمن ته ټلیفون وکړو اوس تېر شوي ورځو کې زما جي په دې علاقه کې په یو کور اور لګېدلی دا ټول مې ګوان دي او ما بیا دې لډمن ته ټلیفون وکړو نو هغه بیا ما ته په جواب کې دا وایي چې یاره لاجبر بھائی دا ته څه وایي مزې شروع کړې زه خو 11 بجې دي وده یم او ته ما ته مطلب رنګونه کې دا ستا د رنګ ټایم دی. زموږ ایم پی ای صاحب زموږ د یو لډمن جواب نشي کولی چې یاره ته ولې بر وخت ولې لا نړئ. بیا یې هغه راغی خو هغه 11 باره په موږ تېره شوې په هغې کې 7 څاروي دا ټول ګوان دي 7 څاروي په هغې کې هغه ختم شوله او هغه کور لوټې پروت دی. جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د جولګرام کلي په ګلورینه سیمه ترای کې. مینوالو دلته د لرې نه سیلانیان راځي د دې ځای د ښایسته نظارونه خوندونه پورته کوي. مینوالو دلته به د راغلي سیلانیان سره خبرې اترې کوو چې هغوی ته کم مشکلات رامخته کیږي. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو، موږ سره اوسئ. دا جی د دریای سوات په کناره باندې واقع ده ډیری جولګرام ترای مقام دی چې د ګندهارا سیولایزیشن سره د دې تعلق دی. که تاسو د مخامخ دې غر ته وګورئ په دې کې د ګندهارا سیولایزیشن کنډري هغه هر څه دي چې دې نه پاکستان میوزیم ته د دنیا سامان تللی دی، خو د حکومتي عدم توجه ده چې دا د خلکو په نوټس کې نشته دی. جی بل د دې علاقې غټه مسله چې دلته کې دا کرش پلانټ دی، د دې په باره کې هم دا پکار دی چې دا دې ځای نه لرې شي ځکه دا د پکنیک سپاټ دی، دلته دوړی خلکو ته تکلیف یې د هغې نه. بل دې کې حکومتي توجه پکار ده که دا د فضاګټ یا کالام په شان ښه ټوریزم سپاټ جوړېدی شي. جي دا علاقه داسې علاقه ده چې لکه دا یو تاریخي حیثیت لري، نو دلته خلک راځي د چکرو دپاره په دې ګرمیانو کې خاص کر دلته ډېر زیات رشي، خو چونکې دلته زمونږ په دې علاقه کې معمولي هېڅ شي فیسیلیټیز نشته دی، نه دې خلکو له چا څه فیسیلیټیز ورکړي دي او نه څه فیسیلیټي شته دی، حالانکې خلک پبلک ډېر زیات راځي. او بله خبره ده چې د هغوی دپاره د امن لکه سیفټي هغوی له ورکړي شي. لکه دلته دا زنګه متعلقه تړون ده، خو اکثر په اوړي کې دلته خلک راشي نو غویمې رګړي جګړې ځکه چې یو مخصوص ځګې نشته دی که نه. بل دلته چې د کم د ناستې ځګونه دي نو دا تقریبا د خلکو قبضه کړه، سره د ډانګو زموږ نه خراب کړه. او اوس هم زموږ سره که تاسو وګورئ نو لکه دا علاقه غونډه خالي پرته را ډبونه دي، خو حکومت دې له چېرته
دغه ورنکو چې یاره لکه دلته خلک راشي او لکه دا ډیولپ کړي د علاقه. دې ځای ته که تاسو وګورئ نو په دې کې ډېر ښکلي پارکونه جوړېږي، ښکلي دغه جوړېږي. که په دې کې مثلا فیملی پارک جوړ شو، په دې کې به خلکو ته روزګار ډېر ښه میلاو شي. زموږ د کلي خلک شو، لکه دې ځای دا کم ذاتي کم خلک چې شو، دوی ته په دې نه ښه روزګار میلاو شي، ښه دغه به ورته راشي، سهولتونه به ورته راشي. خو بل د افسوس خبره دا ده چې زموږ کم مقامي MPA چې هغه دې ته د سره څه توجه نه ورکوي. دا ډېر د سیر و تفریح دپاره ډېر یو ښکلی بهترین مقام دی، خو چونکې دلته دې ځای د سیر و تفریح چې کوم فیسیلیټیز دي نو هغه دلته نشته. موږ د حکومت نه دا اپیل کوو د خپلو حکمرانانو نه چې دې خصوصا دې ترې ته چې دا ډېر د سیر و تفریح ځای دی مزیدار، نو د دې دپاره دې لکه مطلب دا دې طرف ته توجه وکړي او د دې چې کم دلته چې کم فیسیلیټیز نشته نو فیسیلیټیز دې موږ ته مهیا کړي. چې دلته د سیند غاړه ده، ښه مزدار، دا غر دی ښه ښکلی مزیدار، په دې کې نختر دی، دا د دنیا د مخ شینوالی دی، دې طرف ته دا ښه پرسکونه فضا ده مزیداره. دلته ښه ښکلی غر دی، سیند دی، یو نیچرل بیوټي ده. نو چې حکومت دلته چړیاګري سازي کړي، پارکونه ساز کړي چې د خلکو مخه دې طرف ته وشي. مونږ خو د خپل طرفه دلته چې کم دغه کوله داسې د ناستې پاستې ځای نه و، د هغې دپاره مونږ یو رسټورنټ ساز کو. لکه د کلي په بیس باندې دومره څه ښه دغه نه و، سیټ اپ نه و، نو د هغې دپاره مونږ لکه دا دغه وکړو. د هغې سره دا تری ماشاءالله ډېره زیاته ښایسته شوې ده. خو چې داسې ګورمنټ څه اقدامات وکړي چې دلته پارکونه ساز کړي، چړیاګري ساز کړي چې د سیر و تفریح دپاره خلک دلته راوځي. جی مینوالو دا زموږ د نن ورځې پروګرام ډسټریکټ ډایري چې تاسو وکتو. امید لرو چې ستاسو به ډېره خوښه شوې وي. مینوالو د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.